جريج عن عمرو بن دينار عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه قال يفصل الاناء من الهر كما يفصل من الكلب. ګوره بچای زمنګ د احناف څلور دلایل په دې خبره چې جوټه د پیشۍ نه مکمله پاکه ده او نه مکمله نجسه ده بلکې مکروه ده. د ابو هریره فتوا را وایي چې څنګه چې سپی په لوښي کې خوله ووایي چې هر څه پکې وي هغه به واړی او دا لوښی به ووینځلی شي. زمونږ مذهب دا ده چې درې ځلې به وي، ځکه د سپي توکاڼې ورسره لګېدل. نو چې لوښی وینځلی کېږي نو چې دا لوښي څه دي هغه پاک پاتې دي. وایي پیشۍ چې یو لوښي کې خوله ووایي، ابو هریره روایت هم کړی او د سور الهر او فتوا یې هم ورکړې ده چې د پیشۍ دا جوټه دا ناپاک مکروه ده او چې پیشۍ په یو لوښي کې خوله ووهله هغه ووینځئ. داسې ووینځئ که ما یغسل الکلب، لکه څنګه چې ولوغ الکلب د وجه نه چې سپی ژبه خوله په یو لوښي کې ووهي هغه وینځلی کېږي نو د پیشۍ. نو ته ووایه دی نه د چا مذهب باندې صراحتا دلالت کوي په مذهب حنفي فتوا د ابو هریره رضی الله عنه چې دا مکروه ده او مکمله طاهره نه ده او پاکه نه ده. ورپسې به د یو بل لوی صحابي عبدالله ابن عمر فتوا مراوړ. د ابو هریره د فتوی نه پس د ابن عمر رضی الله عنه فتوا براوړ. هغه وایي لکه څنګه چې د سپي په جوټه سپي چې اوبه جوټه کړې په یعنې خوله یې پکې وواله په هغې اودس نه کېږي. ابن عمر صاحب وایي چې پیشۍ کمې اوبه جوټه کړي په دې هم نه کېږي او چې د دې نه ماسوا دي د هغه حیواناتو دي چې هغه مأکول اللحم دي، یعنې غوښه خوړلی کېږي شرعاً پاک کوي نو د هغې جوټه باندې بیا اودس کړي. ځکه تاسو وایي جوټه لاړې چې میلو شي توکاڼی لعاب او دا پیدا کېږي د غوښې نه چې غوښه د کوم حیوان پاکه توکاڼی پاک، غوښه نجسه توکاڼی نه. او دلته خو دا تخفیف فی الحکم د کثرت طواف د وجې نه راغلی، کنه د پیشۍ غوښه خو مرداره ده، د عقل تقاضا دا ده چې دا مکمله نجسه شي. په شپږو سندونو باندې د ابن عمر رضی الله عنه دا فتوا به نقل کړي چې پیشو په یو لوښي کې خوله وي هغه ووینځئ، په جوټه یې اودس مه کوئ. او بیا به د صحابهو نه پس د امام طحاوي کمال دا ده اول مرفوع روایت راوړي، د ابو هریره روایت یې راوړي، بیا د صحابهو فتوی راوړي، کله تعامل د صحابهو راوړي، بیا په دې پسې به د درې عظیمو تابعینو فتوی راوړي. مشهور تابعین یحیی ابن سعید، حسن بصری، سعید ابن مسیب د دې فتوی به درته راوړي چې درې واړو دا فتوی ورکړي دي چې ګورئ د پیشو په جوټه اودس نه کېږي. پیشو څه کې خوله ووایي هغه واړوئ یا لوښی درې وارې ووینځئ. چې لوښی وینځل غواړي نو اوبه له کوم ځای پاکې پاتې شي. د دې ټولو دلایلو نه پس د مرفوع روایت نه پس د صحابهو د فتوو نه بعد د تابعینو د فتوو نه بعد چې دا جوټه د پیشۍ ناپاکه ده مکمله پاکه نه ده اودس پې مه کوئ. بیا به امام طحاوي دلیل عقلی د خپل نظر په شکل و اما دلیل نظر دا د خپل عقلی دلیل د چې بیانوي
د عقل تقاضا هم دا ده چې باید پیشو والا جوټه پاک کار پاتې نشي ځکه وایي غوښې څو قسمه دي طاهر غیر معقول د انسان غوښه پاکه خوړلی کېږي نه شرافت کرامت د وجې نه جوټه هم پاکه طاهر او معقول ګډه بیزه چیلی غوامیخ جوټه هم پاکه ده نجس غیر معقول د هغې جوټه هم پلیته ده او چې د کم شي په طهارت او نجاست کې تعارض د ادله ده تعارض تخفیف پیدا کوي نه مکمل پاک نه مکمل ناپاک لکه د پیشۍ یا لکه د خره په حواله تعارض راځي یا هغې جوټې هم مکروه دي مکمل ورته څوک پاکې نه شوی وایه وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا يحيى بن ايوب عن خير بن نعيم عن ابي زبير عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه مثله وقد روي ذلك عن جماعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيه وبه قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الله بن نافع مولى ابن عمر عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان لا يتوضا بفرد الكلب والمر او د سپي په جوټه به مودس نه کوو د پیشو و ما سوا ذلك فليس به باس او چې کوم حیواناتو غوښه به پاکه وه د هغې جوټه باندې زه پروا نه کول او داسې کول وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ربيع بن الرشداني قال حدثنا شعبة عن واحد بن محمد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لا توزن من سوق الحمار ولا الكلب ولا السنور. ګوره 15 سندونو باندې د ابن عمر فتوا نقل کړي او دا سمکه وای ګورئ د سپي په جوټه باندې خره په جوټه باندې د سپي په جوټه او د پیشۍ د درې واړو جوټو باندې فتوا ورکړي چې او داس مکوي وبه قال حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا عمرو بن جرير قال حدثنا هشام بن ابي عبد الله عن قتاده عن سعيد قال اذا ولغ السنور في الاناء فاغسلوه مرتين او ثلاثه او پیشۍ چې لوښي کې خلو ولا دوه درې واړو وي او فتوا راغلي د په درې واړو وینځلون وبه قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب في السنور يلغ في الإناء قال أحدهما يغسله مرة ګوره دا تابعین دي کبار تابعین درې واړه د پیشۍ په حواله سعید ابن مسیب فتوا ورکړې ده یلغو فی الاناء چې دا پیشۍ په لوښي کې خوله وهي قال احدهما يغسله مرتان وقال الاخر يغسله مرتين او دریم پکې ویلي یغسلو 3 مرات دا تابعین دي وبه قال حدثنا سليمان بن شعيب بن سليمان الكيساني قال حدثنا الخشيب بن ناصح قال حدثنا حمام عن قتادة قال كان سعيد بن المسيب والحسن يقولان اغسل الاناء درې واري وبندي ګوره سعید ابن مسیب د اعلی درجه غټه ده اسی مولانا سے دا د چا زوم دی چې سخري ورته ویلو چې خدای دې موتا جنت کې میوزي دنیا کې خوسخر او زوم سره ډېر ورانی یار تاسو ته اوس دم پته نشته دې دواړو به ویلې اغسل لنا سلاس چې پیشۍ په یو لوښي کې خوله وې درې واره وینځه اوس دا وره دلته شوده پراته دي پدې کې خوله وهله ده پیاله درې وارې وینځو شوده به پاکې عقل دا مني دا به واړی اوبه دي هغه به واړی بیا به دا لوښی درې وارې معلومه شوه چې جوټه مکمله پاکه نه ده که نه وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابو حرب عن الحسن عن حر ولغ في اناء او شرب منه قال يصب ګوره چې یا یې وبس کړي دي یا یې پکې خوله وهلې ده ويوسف وادړی ويغسل لنا مرتان جلوخي کې څه دی هغه واړی هغه استعمال کې نه راولي هغه باندې د اوداس نه کوي لوخي دی وینځي وبه قال حدثنا روح بن الفرد القطان قال حدثنا سعيد بن كثير بن بخير قال حدثني يحيى بن ايوب انه سأل يحيى بن سعيد دا يحيى بن سعيد دا لوی تابعی ده د دنه تاسو عما لا يتوزع بفضله
هغه کم څاروي دي او حیوانات دي چې د هغې په جوټه باندې اودس نه کېږي. فقال یحیی ابن سعید جواب ورکړ یو خنزیر ده چې د ده په جوټه اودس نه کېږي، سپی ده، والحیر او بله پیشۍ ده. استاد خپل مذهب پته ولګېده که نه؟ یحیی ابن سعید په کبارو تابعینو کې ثقه نه ثقه تابعي ده. خنزیر، سپی، هیر دا باندې پیشو د دې په جوټه به وایي اودس نه کوه. دا څلورم دلیل شو زمونږ. اول د ابو هریره فتوا، دویم د ابن عمر فتوا، دریم د دریو تابعینو فتوا، څلورم دلیل عقلی او بېشکه مضبوط کړی ده د قول د احنافو لره چې جوټه پاکه نه ده. نظر صحیح معنا قیاس جلی وذالک او تشریع د قیاس جلی ده منګه لیدلې دي غوښې څلور قسمه دي ځکه سور تابع د ګوشت غوښې ده. غوښه پاکه، جوټه پاکه، غوښه ناپاکه. اوس وګوره غوښه پاکه ده خوړلی کېږي هم د دې جوټه پاکه ده، د دې جوټه باندې اودس کېږي لأنه ما لحما طاهر، دا جوټه پیدا شوې ده د پاکې غوښې نه. ګوره د اولاد آدم غوښه پاکه ده که نه ده خو خوړلی کېږي نه د وجې د کرامت د انسان نه ولقد کرمنا وسورهم طاهر، جوټه هم پاکه ده. البته یو د شرابي او د چرسي او د پوډري په جوسه کې اختلاف درا بشي. ومنها لحم حرام وهو لحم الخنزير والكلب وسوء ذلك حرام لأنه ماس لحما لأنه زګه دا جوټه لګېدلې د حرامې غوښې سره متولده ده د حرامې غوښې نه. هله فكان حكم ما ماس هذه اللحمان ثلاثة، بس د دریو جوټو حکم به د دې غوښو نه معلومه یې نه. فما لكن لا يكون حكمه حكم بس غوښه پاکه، جوټه پاکه، غوښه نجسه حرامه، جوټه نجسه حرامه. ومن اللحمان أيضا لحم قد نهي عن أكله ولحم الحمر. ګوره یو قسم غوښې دي چې شریعت د هغې نه منع کړې. مولانا صاحب یو زمانه و چې د کورني خرو غوښه جایز وکړه، د خیبر په غزوه کې بنده شو، مطعم بنده شو او د کورني خرو چې حلال کړي وو کټوۍ ډکې وې پخې وې. حضور اعلان وکړه چې هلکه واړوئ کټوۍ یې ماتې. دې کې آیات حدیثین متعارض دي، قیاسین متعارض دي، اقوال د صحابه متعارض دي. وکل ذناب من السباع، داړور حیوان چې په نوکانو په پنجو غاښونو باندې بل حیوان شکوي لکه زمری، لیوه وغیره. من ذلک الصنور، پیشۍ هم په دې کې د داړور سباعو کې راځي چې دا په پنجو باندې او په غاښونو باندې یو شی شلوي. نو فلهذا د سباع که هغه پیشو ده، که خنزیر ده، که زمری ده، که لیوه ده، که باز ده، که باخه ده، دا په سباعو کې راځي. د دې غوښه مرداره ده وما اشبه، څه چې دې سره مشابه دي داړور. وكان ذلك منهيا عنه ممنوعا من اكل لحمه. حدیث باندې ده، په حدیث باندې د دې غوښو حرمت او نجاست ثابت ده. وقال في النظر ايضا سوء ذلك، یعنی عقل سلیم او دلیل عقلیم دا تقاضا کوي چې د دې جوټه دي څه شي مرداره شي څنګه چې غوښه حرامه ده. لأنه ماس لحما مكروها وصار حكمه كما صار حكم ما ماس اللحمان الثلاثة الأخرى. اول درې قسمه غوښې د هغې حکم یو شان ته شو او دا دویم د دې حکم بل شان ته شو، یعنی دا مکروه شو هغه نجسه. نو د ټولو دلایلو عقلیه او نقلیه او ثابته شو د فتوو د صحابه او تابعینو نه چې د پیشۍ جوټه مکروه ده. امام طحاوی مکروه تحریمی، ابوالحسن کرخی مکروه تنزیهی، او پامدې منګ عمل کوو. دا د ابو حنیفه رحمت الله علیه قول. منګ اول نه ویلو چې نه مکمله پاکه ده او نه مکمله نجسه.